الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. رسم ویلو سورہ ویلو سورہ مریم شپاڑ سمے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم آیات کا کتاب کے مریم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی دے اس آیات کا اذ انتبذت چکل دا علق تشوا من آلیا دا اہل قلنا مکانا شرقی یا مشرقی جانب تا مکان زائن شرقی مانا مشرقی فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت دے انہو من دونهم دے اہل قلنا حجابا پردہ یو سن تشوتی پردے انہی بلے انہی یو سائد تشوا فارسلنا الیا پس بلے گمونگا دیتا روحنا روح زمون جبریل فتمثل لها متشکل شدیتا بشرن سویل دیو برابر انسان پر شکل یعنی دا برابر انسان پر شکل ورطر آگئے اس کی دیو کتو زنانا پردے نارینا قالت دیوے انی اعوذ زپن آوارم بالرحمن در رحمان پواسطہ ملکستانا ان کنت تقیان کتے دخدین یریدن کے دخدین یریدن کے بندے تو پردے زنانا پاک سکے صحیح قال اویوت جبریل امین انما خبر دادا انا رسول ربک انا رسول ربک استاذیم قاصدیم رسولیم دربدا لأعبلکی چو بخشمتا تا پا حکم دا اللہ بانے غلاما یولک زکیاً پاکیزا زکیاً مانا پاکیزا او دا زکی دویمہ مانا دا فتین زیرک سشے زیرک عیسیٰ علیہ السلام پاکیزہ بندہ ہوں اور زیرک بندہ ہوں قالت دیوے اللہ یکون لی غلام سرنگی کے دیشی ماد پارا لک ولم یمسسنی بشرن اند تچکڑ مالا بشرن یو ناری نپنکا سرا ولم اکو انیمز بغیل زناکار خزا نو بچے کو پیدا کی پدے چے ناری ناو زنانے یو زیشی یا پا نکاح لیجیٹیمیٹ وے یا پا اللیجیٹیمیٹ طریقہ نو زما بدن تو چرتا ناری نہ ٹچ کر نہ دے نہ پا لیگل وے نہ پا اللیگل وے صحیح پا لیگل دا سے چیزے چاہتا نکاح شوے نیم اللیگل زدہ گناہ تصور نکو لم یمسسنی بشر نہ ٹچ کرے مالے یو ناری نہ پا نکاح ولم اکو بغیانے مزد ناکارا قال اوے جبریل کذالک معاملہم دارنگ دا قال رب کے ویلی دی ربستا هو علی حین چدا کار ما دا پارا حین دیر آسان دے لکہ دا ٹولو کارونو لکہ سنگ چپا اسبابو کار کول ما دا پارا آسان دی نو دغرنگی بی اسبابو کار کولو ما دا پارا آسان دی نوال تولی کہ دا حین ورطا پتی بنیادو ہے چھ انسانی اپروچ کی چھ اسباب بھی سری سرک نو کار آسان بھی چھ اسباب نہیں یا مشکل بھی نو چھ اسباب نہیں بیا مشکل بھی خدا اللہ تعالی دا پار اسباب و بے اسباب و کار دوارا ایکول لے اگر تو سا مشکل سنا صحیح وہ طریقے دادا چھ عموماً کار پا اسباب و کئی کل کلے بے اسباب ہو کی عموماً کار پا سکے پا اسباب و کئی کل کلے بے اسباب ہو کی اور مونگے مکلف کری ہو پا اسباب و باندے انسانان مکلف کری پاس باب بانے سے تگو دو بکے سبکے تگو دو بکے کلا کلا اللہ تعالیٰ بے اسباب کارو کی معجزہ ہوئی ورتا ہے صحیح ورتا معجزہ ہوئی ورتا میریکلز ہیپنز معجزے کلا کلا صادری گی اور پا حیثیت دا مسلمان اور دا انسان منگا مکلف پا دینو چیز دا معجزہ انتظار کے بناش دا معجزوں پا انتظار بنے ناس تب حرکت کے خدا و برکت در کے ازبندہ حرکت واس خداون
برکت. قال ربک وای ربتا وعلی حین داکار ما تا آسان دے لکه د عامو کارونو چې پاس بابوی کو. ولنجعله آیتا للناس چې پیدا کم دی اوې ګرځوم آیتا یو نشانی للناس خلقو د پاره. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کې دو نشانې دي اهمه. اوله دا یا درې نشانې دي. اوله دا چې الله تعالی کله کار به اسباب هم کوي. لکه عیسی علیہ الصلوۃ والسلام به سبب پیدا کړ. کني سبب د پیدایش د بچی سره د نارینه او زنانه یو ځای کېدل، نو دې به سبب پیدا کړه. یو نشانی. وېمه نشانی چې د سمبل د هدایت لپاره چې څوک فالو کی دا د هدایت نشانی ده. او درېمه نشانی چې د په باس بعد الموت باندې دلیل دی چې بساو کا یو شی به د انساني عقل نه بالاوي، خدا الله په حواله پاره کې اشکال نشتا. نو تاسو باس بعد الموت یا الله یې پاکړه ته مشکل ولې وایي، صحیح یا ناممکن ورته ولې وایي. بظاهر خو بغیر د پلار بچي پیدا کېدل ناممکن دي. بغیر د پلار بچي پیدا کېدل نه، نو چې کوم خدای دا کول شي هغه تاسو را د مرګ نه بعد ژوند هم درکول شي. نو دا د دریو سيزونو نشانه شي سپلاخانه. یو دسو چې الله به اسباب کارون کوي، دویم دا نشانی د هدایت تا، دریم دا نشانی او دلیل د باس بعد الموت ته. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دلیل دسره د باس بعد الموت ته چې کوم خدای به سبب بچي پیدا کول شي مریم لا، هغه الله تعالی انسانانو د مرګ نه بعد ژوند کول شي. ورحمتا منا دې د پاره چې وې ګرځو رحمت د خپل جانب نه. نو بنی اسرائیل کې هغه خلق چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام فالو کو هغه د خدای د رحمت مستحق شو. چې چا فالو نکړ چې چا او د فالو کولو معنا دا نه چې خدای ورته وایي، د خدای زوی ورته وایي، د خدای شریک ورته وایي، چې څنګه هغه دی، چې څنګه هغه دی په هغه انداز فالو کو هغه د رحمت مستحق شو، کني ادروایز د عذاب مستحق دی. وکان امرا مقضیا اتدا یو کار مقضیا فیصله شوی کار. حضرت مریم ته جبرئیل امین وی چې دا یو فیصله شوی کار دی. انه لا يبدل القول لدي. الله چې یو وار یو ډیګری ورکی هغه بیا ورراکای نه، نه ریویژن کوي نه ریویو کوي. د خپل ډیګری بیا نه ریویژن کوي نه ریویو کوي نه وډرال کوي، بس دیٹ از ډن. صحیح. نو دا بچے و پیدا کیږي کستا ریزرویشن وی او که تحفظات وی او که ویلنگ وی او که ان ویلنگ وی، خدا بچے و پیدا کیږي. وکانا امر مقضیا دا یو فیصله شوی کار دی. مقضی معنا دن، چې دا څنګه کار دی، دا دن دی. فحملته پس دې بار واغست دې عیسی علیہ السلام باندې. بل ځای الله تعالی فرمای چې جبرئیل امین دې زر فوراً قمیص واچو، جسو فوراً یو لیکن او جبرئیل امین د دې په دې گریبان کې دې دا یو بلوک لا دې گریبان کې څوک یو کوی کړه او هغه پوک سره د حامل شو. لکه دالته یو مسله ولیکه چې دو جندرز دي، میل او فیمیل. په حیواناتو کې دو جندرز دي، میل او فیمیل، مذکر او مؤنث. په مذکر کې مسکولن ساید غالب وي او فیمینن پکې مغلوب وي. حالانکه دا شی موجود وي د کې هم د دې وجه خو جنس تبدیلی راځي کله کله. صحیح. کله کیمیکلز ګډوډ شي، سړی نه خدای جوړ شي او خدای نه سړی جوړ شي. کیږي دا کله کیږي. دا تاسو ته ملي فایل وکړه. د دې مقبوضه کشمیر وزیر اعلی د فاروق عبد الله د شیخ عبد الله زوی دی. اچھا د شیخ عبد الله اوس زوی دی د عمر عبد الله. نه د فاروق عبد الله یو ځل خود ته خطاب کو چې چیف منسٹر نو وی چې زما خود سره دومره مینه ده، صحیح، چې زه که په هندو مت کې وې مسلمان نه وې نو ما به دویم جنم یعنی دویم پیدایش خدای نه غوښته چې ما شزه پیدا کړه. هندوانو خو تناسخ کې د ری انکارنیشن چې بیا پیدا کی، نه ما به الله نه غوښتل چې ما په دویم ځل
شذا پیدا کا. زمونږ د پاکستان یو مشهور اخبار دی ته نوای وخت وایي. صحیح. نو ته دغه نوای وخت اخبار کې یو کالم لیکي هغه ته وایي سره راهي. هغه مزاحیه کالم دی. څنګه؟ مسخري دی. ناغې دی چې فاروق عبد الله تمنا ده. نو دا تمنا خو په خوا ناممکنه غوندي اوس کوئی ټیکنالوژي او ساينس دومره ترقی کړې ده. صحیح. ها اوس کوئی ساينس دومره خصوصا جینیټکس دومره ترقی کړې ده چې آئے دن یعنی روزانه چې په اخبار کې خبر ده جنس بدل شي. خدا وا سرجری وشو سړیو سرجری وشو خدا شو. نو دیم په چاته جینیټکس والا سره اپروچ وکي نو د جنس بدلول څه مشکل کار نه دی. دی بشد شي د تمنا به پوره شي. او مو ورته مفت مشوره ورکو هغه واجپای وزیر اعظم هغه لا تر اوسه په واده اخبار ولا کله یو مفت مشوره ورته ورکو چې د هندستان وزیر اعظم لا تر اوسه په واده دا سړی ته دا خبره کوي هم دا جواب نور بتاکي فحملته. نو سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ باردار شد باندے حملت مانا باردار شد حامل شد باردار شد باندے فانتبذت بے مکانا قصیا او یو جانب تشوا دے حمل سرا مکانا یو زیت قصیا دیر لری اس چوے قتل چدا ہو خیٹا میرا برشو ناغی طرف فکر پیدا شد آفتر افیکٹس چې دا بچی پیدا شي خلک فسوي. دا بچی پیدا شي دلته ورته لو بیبي وي د ټول نزيات محبوب بچی وي. صحیح. او چې کوم ځای حیا وي مروت وي غیرت وي انسانیت وي الته یو وخت یو بندنا د ټول خاندان بیړه غرق شي کني شي غرقا ايګه وطن پریدي ځان وجني وطن پریدي الله ټول خلق حیا وساتي. فانتبذت به مکانا قصیا دا اړه تشو دے حمل سرا مکانا یوزایتا قصیا لری زایتا فاجاء المخاض. اس دغلتا یو مسئلہ لکھئی چې سائنټیفیکلی لکه څنګه ما ذکر کو چې په میل کې دا فیمیل سائیډ دی دا پکې مغلوب دی دا پکې او میل سائیډ پکې پریویلنګ دی. میل سائیڈ پہ کی ڈامیننٹ ہے نو په فیمیل کې دا بخشان ادر وے اراؤنڈ دی. خو کله کله په بعضی امورو کې په میل کې په بعضی امورو کې یعنی ایز هول نه په بعضی امورو کې هغه فیمیل سائیڈ غالب کیږي. نو د یو سړي مزاج جوړ شي هغه شوزه چې لکه د شذو په شان درته چې لکه د شذو په شان ځان ډولې کوي شایسته کوي څه لپاره لکه د شذو په شان. او کله په خزو کې میل سایډ ډامیننٹ شوی په بعضی ایشوز کې نو هغه ځان نه سړی جوړي. صحیح ځان. او کله د زنانه आवाज داسې لکه د سړي په شان چې د دیوال نه په شان خبره کوي ته په کې سړی خبره کوي. او کله نارینه داسې आवाज راسي لکه د شذې په شان. نو پته ولګیدا چې په دې کې جینز د دواړو وي خو یو جینز ډامیننٹ وي نو د دې وجه د هغه شی پرستی صحیح غلطی. سروائیول آف دی فٹیسٹ سجے غلطی سروائیول آف دی فٹیسٹ چې کوم قوي سایډ دی هغه پریویل شوی دی چې کوم قوي سایډ دی هغه پریویل شوی دی. نو اوس دا بله مسله ولیکه چې اوس دا سپرمز دواړه قسمه موجود دي بدن کې خدای یو پریویل دی نو بل کل عدم ونی دی عدم خو نه دی خو کل عدم دی نشت نه دی داسې دی لکه چې نشت وي نشت نه دی داسې وی چې لکه نشت وي. نو بعد وکا په برډز کې په ځکه په مرغانو کې او په اکثر انسیکټس کې په بعضې مرغانو کې او په اکثرو حشراتو کې انسیکټس کې په هغه کې سیکسوال ریپروډکشن کېږي جینیټیکلی سوی ورته سیکسوال ریپروډکشن. نو الته زنانه سره نارینه نیو دا شوی هغه برډ هغه شروع کی امرغه هغه شروع کی انسیکټس بچی شروع کی انسیکټس شروع کی بچی شروع کی. صحیح. نو دې ته وایي سیکسوال ریپروډکشن. په پلانټس کې خدا شی ډیر وي په ونو کې دا شی ډیر وي خو په هغه کې ورته سیلف پالینیشن
په پلانټس کې ورته څه وایي؟ سیلف پالینیشن. SELF سیلف پالینیشن. POLINATION سیلف پالینیشن. په انسیکټس کې او په برډز کې ورته وایي سیکسوال ریپروډکشن. صحیح. او کله که په نور حیواناتو کې وشي لکه انسان کې یا غوا کې یا داسې کې بغیر د میل ټچ نه بچے پیدا کی نو دې ته بیا وایي په زوالوجي کې پارتینیوجینیسس. PARTHENIO پارتینیو جینیسس GENISIS. نو دا حضرت مریم کی سیکسول ریپروڈکشن یا پارتینیوجینیسس یا سیلف پالینیشن. صحیح. نو دا سب ناشودنی کار نه دی. اللہ تعالیٰ کو بغیر بھی نم کول شي وہ تصور کے بیا موجود دی. خبر ده کړه عموما انسانانو کې کیږي نه. فاجاء المخاض راوست دیلا المخاض. مخاض درد زه صحیح ہوتا چائلڈ برتھ پین. چائلڈ برتھ پین په فارسی کې ورته درد زه لنګون درد. فاجاء المخاض درد زیرا واستایلا جزء النخلة اغتنی او ترنگ د خرما او دونیتا د کجوري دونیتا کجوري یو نه وخوا پورې اخی تلاړه هغه ته نه واله. صحیح. نو یو کو په فزیکل پین یو په سو فزیکل پین او بل منټلی سفر کېدا چې زه به خلکو ته سوای او دا منټل سفرینګ دا د فزیکل پین نه ډیر زیات وي. هغه اعصاب ماتای. دا منټلی چې سره ټارچر شي یا سفر شي دا غصب مات شي اعصاب مات شي. صحیح. سره دا فزیکل پین دا برداشت کولای شي چې منټلی ورته سیټ وي. چې منټلی ورته سیټ وي فزیکل پین مونږ د دې سړي سو حوصله ده. اوس حوصله معنا څه ده؟ منټلی سیټ دی. منټلی سره سیټ زبردست حوصله ده. دا تکلیف بل چا باندې راغلی دی. صحیح. موږ مرشو خوده بالکل خندروي انداز سره تاسو خبره کوي وجه منټلی او چې منټلی سیټ نه صحیح او ګلینډ دماغ شي بیا خو بیړه ورکیږي. چې دماغ او ګلینډ مات شي بیا خو بیړه ورکیږي ځکه دا ټول بدن کنټرول کیږي هغه سره. صحیح. دا قوت مدافعت دا خو چرته څه کار دی؟ د ګلینډز کار دی. دلته په دې دماغ کې بل اشي ګلینډ دي. دا هر یو فنکشن د پاره ځان لا ګلینډ دی. او هغه ګلینډ اصل کې د دې کنټرول ټاور دی. د دې متعلقه قوت سره کنټرول ټاور دی. صحیح شو. د دې وجه وګوره متیازه لوی او د سماته یا سیکسوال ټچز دا ټول د ګلینډز کار دی. د فزیکل کار دی. د بچی ډیلیوري د بچی ډیلیوري بعد اوقات یو زنان ته ډیلیوري کې ډېر تکلیف وي. صحیح. ځکه د دماغ کې پیچوټرین ګلینډز دي. څه شي دي؟ ایته وی پیچوټرین ګلینډز. اوس دا بچی چې کله پیدا کیه پیچوټرین ګلینډز هغه ولا لایټ ورکړي. څو ورکړي؟ هغه ولا لایټ ورکړي هغه یې پښکي نو پیدا کیږي. نو چې کومه زنانه پیچوټرین ګلینډز هغه صحیح کار نه کوي نو بیا الته ورته انجکشن وایي. پیچوټرین انجکشن وایي ورته. صحیح. یا پیچوټرین انجکشن وایي ورته چې ګلینډز دي اصلي لایټ نه ورکړي. ای دغه سلو دی اپروچ سره سلو. الله تعالی ساجيب نظام وکړي. صدق خدای عجیب نظام دی. تاسو سره کنه نو په خوا زمانه کې موږ په کالجو کې د حماقت فین اوس تر اوسه پورې کیسټ کې سیز نه پراته دي. صحیح. زه بعض اوقات خپل کیسټ کې سیز نه وباسم خو خدای شان دی وځي نه دی. تفلا خان ما سره الله تعالی دا یو احسان کړی. صحیح. چې مال دا چپ راکړل ډېر څه دسه شي څه کوي نه شي نه یې راي کوي دا یې تراپی وته کې نه دا امپروو کوي. دا خو نو امپروو کول غواړم. فاجاء المخاض الى جذع النخله راوست دیل درد زیل عجز النخلة اغتنی او تننگ دا خرما دونی تا
قالت وی دے آلے تنی کاش کز متو چمڑ شوے قبل هذا مخیر دینا وکنتو شوے ز نسیم منسیہ ہے او شوے ز نسیم منسیہ تیرا نسیم منسیہ مانا تیرا past forgotten تیرا مانا past forgotten ہاں بعض روایت کرے سلور میں آستے بعضوں کے رضی یوم میں آستے بعض معاملہ خدا ہے سمجھنے والا فنادا من تحتیا آوازو کو دیتا من تحتیا دلاندر دینا نو چا آوازو کو نو یو روایت تے چی جبریل امین لاندے وڑاڑو اغورتا آوازو کو اور دویم روایت دغا روایت دیر غالب روایت نہ دے اعلیٰ روایت دے ابن عباس دے رضی اللہ تعالی عنہ اگوی فناداها من تحتها دغا نو پیدا معصوم سو دا نو پیدا معصوم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ورطا آوازو کی چیلہ پیدا شو الہ پیدا شو نو دو ورطا آوازو فنادا آوازو کا دیتا من تحتها آغا بچی چی دلان در دیو لیکن بچے تو سو مور دا پیدا کی مور دا باندھی ہو بچے لان دی نو کوئی لدے پیدا شو بس گراؤنڈ دے ٹچ کر سو گراؤنڈ مسقط الراس ہوتا ہے تو عربی کا سو مسقط الراس یعنی کمزائی کے کمکری کی سڑے پیدا شوئی عرب ورتے مسقط الراسی ددر سر دا ٹچ کو لزائے سکڑوں بنے دا مور دا نقل سے بچے راوزی نو گراؤنڈ سرے کمزائی لگی سرے لگی ندی وجہ نم عربی کے ورتے مسقط الراس دا سر پریوت ہو جائے صحیح نہ عیسیٰ علیہ السلام سر سے کمزہ پہ ہوتے فنادا من تحتیا آوازو کا دیتا من آغچا من تحتیا چدلان دل دیو یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تازنی فکر مندکے گا ماں فکر مندکے نو چکل ابھی خواہ گورا چی آساب دی مات شوی او منٹلی سفر کیے نو پا بلا ترافی بانستا حوصلہ جوڑی گی مگر اللہ چی معجزاتی طور سے شیو ہوئی چی سنگے ہوئی ایز اے میڈیکل چی سے شیو گورے ناغی سر حوصلہ جوڑا شی چی دی نو پیدا معصوم خبر اکڑا حضرت مریم حوصلہ جوڑا شوا حضرت مریم دخل اخو ناشودنی کارو چی نو پیدا معصوم خبر ہو کی دی آصاب چی دی ماتی دو شکار شیو آصابو کی انہوں جون را رہے دی آواز سر آصابو کی جون دائش صحیح بعض اوقات ایک ہوگا سڑی بارے دل بے غم راشی سڑے فیسکو نا انشاءاللہ مجھے بچ ساتی سکا من دیر کمزوری ہو صحیح خود دے اودشی دخم دو وجہ اودشی نو یو خدا خوب سڑی لگ ہیلنگ ہوگی لگ آرام شی اور نمبر دین کپ دی خوب کے چرتا ہوگوری چھو استاد وفر ملاو شو شیخ ملاو شو اوورتے ہوئے سیف اللہ خانہ فکر من کیے گا ماں یا سیف اللہ خان سرے شیخ ورکلا صحیح وہ دے سر سڑی دل بے ہیلنگ ہوشی دل بے ہیلنگ ہوشی یا کل خپل مڑنی کو گوری چی اغور تملا باندې لاس وه نو دې سره د سړي ډېر هیلینګ وشي ځکه دا دی یو شی ګڼي انډیکیټر د الله طرف نه چې دا یو نشانی ده دا څه ده یو نه نو حضرت مریم خو په یوه باندې وکتل چې د یو 2 منټو پیدا بچي او خبره کوي فنادا من تحتیا آواز کدے تدلادر دین بچی اللہ تازنی چی فکر مندکے گما قد جعل ربو کے یقینا گرزول دے پروردگار تائن پیدا کرے تا تکی دلاندستانا سرین یو والدوبو یو والدوبو نا والدہ ترو سا موجود دا والد لا کومنٹینس نشتا نو بے خرابی شوی دی یعنی هغه د چشمه ده اوس هم ورته کرسچیانز هغه یې به تورې تبرک قد جعل ربک تاتک سریا وهزی الیک او تاخذوا خذو وشنوا وسندوا وهزی الیک بجذع النخله اترا وسندوا ځان خپل طرف ته بجذع النخله دا تناو دا ترنگ دے خورما تو ساقط علیکی دا براو غردے تا دا پاسا رتبن جنیا تازہ خورماوے نو دا رتب آگے توی چی لارنگ زیروی صحیح پخیر شوی نی تاسو کتلی دی بلوکات دے شاپنو کی خرچی نی دا انڈین سٹور میں بھی دے کے خوشاون میں بھی صحیح نیم پختاون دی دیتا رتب ہوئی نو زنانه ته د ډیلیوري وخت کې د 2-3 شیانو ضرورت یو خو تندوي ورته
د اوبو ضرورت ورته او دویم دا چې سویټ نیوټریشن ورته پکاري او داسې سویټ نیوټریشن چې په خوراک کې د لوبریکنټ اثر وي چې په خوراک کې د لوبریکنټ اثر وي چې صحیح پکې دا ورزغن ونی وي صحیح صاف ونی وي ورزغن ونی وي ځکه بدن دنه ټول زخمی وي چې دا هغه پاسه ولید شي نو سالته خصوصونه د قوم پر قدو د ټولو خلکو نه یو سنت تلوا هیڅ څوک نو چې به تورې میډ وایفر دې خدمت کړوي هیڅ څوک نو چې ورله اوبر اورلې هیڅ څوک نو چې حلوا ولا پخړې الله تعالی ورته نیچرلی ارته پرووایډ کړ ورته اوبو دا وچه والوا ان تر روانه کړه تازه وبو فرش دا وسکا او د منرال زبري د غرونه راوځي صحیح او تا تصویر ډیش پکار دی نو دا رتب بدل پیدا کړ تو ساقط علیکی راو دا غرزیتا تا رتب الجنیا تازه خرماوی فکلی تو خراد دے خرماونا وشرب اسکر دے اوبونا وکر ریقینا یخوسترگی فسبانے پدی معصوم بانے سترگی خور خوشے گا سترگی خور مانا خوشالکے گا فَإِمَّا تَرَيَنَّا كَجَرِتُوِنِ مِنَ الْبَشَرِ دَ انساناننا احدن سوکو نو بتانا تپوس کے ہاں تو دی الگ پلار سوک دے نو تو سر خبر مکو صرف یو خبر مکو فقولی والقوایا انی نظرتو چه ما منخت کرے دا ما نظر کرے دے پلیج بور کرے دے للرحمن رحمان تا سومن دروزے نوز دا بنی اسرائیلو روزہ چکم وے بطور نظر ساتلا اے کہ خوراک نہ رواو خاک با نہ رواو خبر کولو بکر نہ رواو صحیح نو خو چې دا وای چې ما د نظر روزه نه ولیدا دې معنا چې خبره نشم کولای فقولي ورتوا اني نظرت للرحمن صوما صحیح ځکه دا مختلف دینونو مختلف تصور دی لکه اوس یهودیانو کې دا تصور دی د جمعې په ورځ د سن سیټ نه د سیټرډے په ورځ تر سن سیټ پورې صفخی اور بلې نه کوي صحیح دا د مذهب تقاضا ده صحیح فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيَنَّ كَجَرِتُوِنِ انسانانو کے سوکم فَقُولِي وَالْتَوَايَ إِنِّي نَظَرْتُ چه ما نظر کرد رحمان دپارا سومن دروزی فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ پس زبا ارگز خبرنکوم ننرز انسیاً حسیو انسان سرا صحیح نچو سے بندہ داو گئی نو بس she or he got rid of people چې زمان روزه ده زه خبرې کوي نشم فاتت به قومها پس رات نلیو کل دی بچی سرا قوما قوم پلتا تحملو چه راوڑی دی پغیر رفل کی قالو دوی ورطوی یا مریم او مریم لقد جیتے تاکی سرطارا تل کڑی شیئن فریا پیو دیر ناکار شیبانے فرین فی یوئی عظیم کذب تا لوی دروغ تا لوی فیبریکیشن تا چه دا خوری دیر لوی جرم کرده illegitiate بچے دے راوڑ دے یا اخت ہارون او دا ہارون خورے اس دا حضرت مریم دا ہارون پا نامہ بانے رور نو ہارون پا بنی اسرائیل کی او معروف بزرگ تیر شوئے ہارون پا بنی اسرائیل کی آگا ہارون نا دا موسیٰ علیہ السلام رور یو بل معروف بزرگو نو چکچا با دا چار تقوی ذکر کولا نوی بے دا ہارون رور دسم دا ہارون لکتاز پندہار کے دا چار بزرگای ذکر کوئی نوائی دا خسم دا نوی عبدالی بابا دا ترزوی اختاری دا اکادوی اختاری ایسے وائی کہ نوائی صحیح منگا خپل وطن کے دا خسم پیر بابا دے رسنگ دے سن پیر بابا دا لوگ بزرگ تیر شو نجیو سڑے دیر تقواداری منگو دا پلو پیر بابا دے یا اخت ہارون او دا ہارون خورے ما کان ابو کمرا سو انو پلاستا عمران سڑیدنا کار غمر تو دیر پلاس دن سو عمران سشیو بنی اسرائیلو کے دا عمران پنامر دیر خلق تیر شوی دی خود با کسان پا که دیر مشهورو یو عمران دا موسیٰ علیہ السلام پلار یو عمران دا مریم پلار نو دا مریم پلار عمران دیوم نبیو دا بنی اسرائیلو تیم سشیو فکر بنی اسرائیلو کے غوپارا قبیلہ کے نبی آنو او یو بنو پا یو وقت بلس لسلسل موجود
ما کان ابوک امرأ سوء نو پلاستا سلیدنا کارامل وما كانت امك انا ومورسا بغيا زناکار خزر نو نه د پلار کې دا ګنده جینز نه د مور جینز نه کارو دا تا کې دا ګندګي د کم دان رااله د پاکانو خلقو اولاد او چې ناکار عملو کې نو خلق په ډېرې ګوتې نیسي دا د مولوی صاحب جوړه ده موږ به سوای دا د مولوی صاحب جوړه ده یعنی معنا دا چې د مولوی صاحب جوړه خدا کار نه پکا نور ته استقلال خو ډېر بزرګ سره و مور دیوم د دې مور نامه و حنا سنامه حنا نو استا مور حنا خو ډېر نیک خزاوه فاشارت الیه دې اشاره وکړه دې معصوم طرف ته اوس دې وګوره دا انسپایر کړو الله تعالی ځکه جبرئیل یا فرشتہ خو پیغمبر ته راځي نو یو خو مسله دا ده چې الله تعالی پیغمبران سور را لګري په نارینو کې را لګري دي شته چې پیغمبر او وجه دا ده چې د پیغمبر کمپلیټ ایکسپوژر پکاري جنرال پبلک ته چې دا غژوند یو کولاو کتاب دا غژوند یو کولاو کتابي او د زنانه د پاره خو شرعن اوپن ایکسپوژر ستنه صحیح شو نو را لګري نارینه دي اوس نارینه پیغمبر هغه ته فرشتہ راځي حضرت مریم ته الله تعالی انسپایریشن کړو بغیر د واسطې د فرشتې نه زړه کې ولا خبره چولې و اوس دا د زړه خبره دا په مطمئنه ولې و حالانکه سړی داسې هیسیټیټ کوي داسې ناممکن او امپاسبل خبره چې خدای وېکم کوي نه کوم چرته ملامت نشم اسنه چې خبر وکم ملامت شم ور دې په تجربه شوی و چې دا عیسی علی السلام څنګه پیدا شو نو ما سره خبره کړې چې قد جعل ربک تحتک سریا مورې لاندې سکلو وبدي لاندې دغه مطمئنه و ور دې وجه په چې ور سره خبره وکړه فاشارت یې صحیح ویران نمبر چې دې سره خبرې کولې دې ورته ها دې تاسو کوم نمبر ملاو کړه نمبر او ډایرکټ ملاو صحیح فاشارت الیه دې اشاره وکړه بچتا قالو دې ورته کیف نکلم سرنګي مونږه خبرو کو بنا غچا سرا کان فلما دې چې دې پسنګو کې سبيان ورکوټه ماسو محادثه وي زنګو قال اویدنی عبد الله اوس دایخو دا تکلیف نه کړ چې عیسی علیہ السلام نے تپوس کړی خو هغه په خپل بیان شروع کړ هغه څوک په خپل بیان شروع کړ قال اویدنی عبد الله و زبند الله آتانی الکتاب را کړی د ما الله تعالی کتاب یعنی فیصله کړی دا د مستقبل پروفیسی وی د مستقبل پروفیسی وی خطول پروفیسی دی د پاست ټینس په حواله باندې ذکر کړل چې یقینیت پیدا کی چې دا د بیبي خبره نه ده فور شور دا د بیبي خبره نه ده اوس ګور عیسی علیہ السلام آتانی دا څنګه وی یوتین الکتاب را کایبه مالا کتاب میبي را کایبه میبي نه برکه الته شک پیدا کیږي خو چې وی آتانی الکتاب مالا کتاب را کړه دی means that has been decreed یو فیصله ده certainly it will happen آتانی الکتاب راکڑے دمال کتاب وجالنی اگر زولے دمال نبی پیغمبر وجالنی مبارکن اگر زولے دمال مبارک اینما کنتم کم زائچیم واوسانی حکم کڑے دماتا بالصلاة بدنی عبادت منز بدنی عبادت والزکات زکات مال عبادت ما دمت حیا چسو پوری ژوند دی وبرن بوالدتی از احسان کول مور زما سره ولم يجعلني انید ذل مالا جبارا زیاته کوونکې جبار هغه بندره چې مظلومانو سره زیاته کوي کمزور سره زیاته کوي ظلم کوي او نیت گردول مالا جبارا زیادے کون کے شقیاً بدبختہ والسلام علیہ السلام دی ماں باندے پاغورت چیز پیدا شم و یوم آموتو او پاغورت چیز بمریگم و یوم ابحث حیا اپا آغورت ماندے ابحث حیا چیز پورتکو شم جوندے
اوس د عیسی علیه السلام چې بیان وکړ نو الله تعالی وایي چې او عیسایانو د عیسی علیه السلام په سټیټمنټ کې چرته دا خبره شته چې زه په دریو خدایانو کې یو خدایم نشته. د عیسی علیه السلام په سټیټمنټ کې چرته دا خبره شته چې زه پارټ اف ګاډ یم، چې ګاډ دا تصور دی د خدای تصور، دا کمبینیشن اف 3 آرټیکلز، کمبینیشن اف 3 آرټیکلز دا پکې چرته شته. دا هم د سټیټمنټ کې دا خبره نشته. چرته دا خبره پوهه کړې ده چې زه د خدای زوی یم؟ نه، د خو وضاحت سره وی انی عبد الله، زه د الله بنده یم، زه الله بنده یم. د بندګۍ نه بعد آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، زه د کتاب حامل پیغمبر یم، زه د کتاب حامل پیغمبر یم. نو زه دعوی خدا لري چې زه الله بنده یم او د کتاب حامل پیغمبر یم. نه خو پکې د ټری کی تصور ورکړی دی، نه پکې د سن اف ګاډ تصور ورکړی دی، نه د لاډ تصور ورکړی دی. نو الله تعالی وایي دا تاسو د دې خبرې ثابتوي، دا کوم مدعي سست او گواه چوست. صحیح هغه داوا نه کړی، تاسو ولې کوئ؟ دا بالکل داسې مسله ده لکه دا د پیر مریدان چې څه دا پیران دي ان دای مریدان چې نو بس دا مرید دې لګي دکانداري کوي ولا مارکیټینګ کوي، دی ورته کوي مارکیټینګ کوي ولا نو دلته بکینی یره موږ حضرت سے یا حضرت سے دې وایي سره یره موږ حضرت سے لنګا او موږ حضرت سے ذکر اسکار او حضرت سے فرایت کاف او حضرت سے سرداشه داشه. صحیح نو چې ما مخکې څنګه خبره د مرګ مارکیټینګ بس صحیح د پیرانو مارکیټینګ بس کا. اب بیا به دا خبره کوي چې بس نږدې چې ورته خدای وایي، نږدې چې پیر څنګه نزلون کی خدای نو په فارسی کې یو مقوله ده وی پیر نمی پرد مریدان می پرانند. پیر نه لوزي، پیر نه مریدان همیشه نه، مریدان چې کینی زمونږه ورسته چې په هوا شي زمونږه د نیویارک ته بس په یو غنټه کې درورسي. صحیح زمونږه تر اوسه په سپرسانه کو په یو غنټه کې درورسي. دا همیشه د قصوی اوسې ځانه ته الله تعالی وایي چې پیر نمی پرد مریدان می پرانند. عیسی نو وایي چې د خدای یم، عیسی علیه السلام نو وایي د خدای یم، هغه نو وایي چې لاډ یم، هغه نو وایي چې 1/3 اف ګاډ یم. صحیح نو صلی الله تعالی وایي چې عیسی د خپل سټیټمنټ په تناظر کې وایي. په کوم تناظر کې وایي چې خپل کوم سټیټمنټ ورکړي. صحیح نو ورپسې ذکر الله تعالی ریمارکس سو چې ذالک عیسی ابن مریم، دغه عیسی ابن مریم دی، دا د کوم سټیټمنټ ورکړي بس دقه دی. او دغه وجوه چې جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ کله د نجاشی په دربار کې په حبشه کې نجاشی دربار کې چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حواله دغه تاسو کو او هغه ته ټول سټیټمنټ ورکړ، نبی نجاشی تاسو کو و او ينزل عليه الوحي د محمد تصوحي عمره صلی الله علیه وسلم و هل حفظت شيئا من تاخذ هغه وحي سیاده ده و او نو دا صورت ورته شروع کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا. اوس نجاشی او الکم العین صاحبان او ټیلنټډ خلک چې ناس ته عائشہ زکریا نوم واورید. زکریا خو بنی اسرائیل پیغمبرو ای قرآن الرټ شو اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. دا نیو ټیسټمنټ کې دا څه بیان دی، نیو ټیسټمنټ په بایبل کې دا بیان دی یا یحیی خذ الكتاب بقوه. اخذ جان تذکرہ پکې هم ده، اجازه کړه د جان تذکرہ پکې هم ده یا یحیی خذ الكتاب بقوه واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقا. Was it Mary? Yes. Jesus? Yes. صحیح اوس دغه تک مولایان چې ناس په نجاشي د دې ټولو سترګو نه اوښ کې روان شي. صحیح فیلینګز ناس پیدا شي چې د سترګو نه اوښ کې روان شي. او چې کله درته جعفر رضی الله تعالی عنہ تر دې اخري آیتونو راورسېږي دا آیت وایي چې ذالک عیسی ابن مریم. عیسی is but what he is saying.
چې عیسی هم دقه دی چې دا هغه څه ووی نو نجاشي هغه داسې لاندې یو کیلې راوچت کړ چې راوچت یو خس یو خاشه راوچت کړه او درباریانو ته وی زما دې په الله قسم وی چې دا دې قرآن څخه سټیټمنټ ورکړه د عیسی علیه السلام متعلق عیسی د دې نه زیات دومره ونه دی یعنی دې سټیټمنټ په هغه کاغذ سنور څه سټیټس ورکوي دا به کفر کوي بس هم دقه دی چې دا دې قرآن څخه وی سپوږ څه ده دا فریساوی نه مې دا فریس په دې بلا ډېر دا څه مسله ده چې بلا ډېر مسلمانان دا دین نه مني ټول کریستان نه څه داخله ذالک عیسی ابن مریم دغه عیسی دوی د مریم دی قول الحق دی وی رښتیا خبره الذی غافی یمترونا چې پاغه کې خلق شک کوي دا رښتیا خبره عیسی کړی دا خو الله تعالی وی خلق پکې څه کوي شک کوي ما کان لله ان يتخذ من ولد دا اللہ تعالی دا پارا دا تصور نشتے چھے انہی سی بچے سبحانا پاکی دا اللہ دا پاکی دا اللہ دا بچینا یوا دویم بچے انسان صد پارا غواڑی نمبر اول چھے دا زما دا نسل تسلسل دے زبا فناشم نسل با جاری وی اللہ فنا کی گینا لہذا نسلی تسلسل ورطا ضرورت کشتا اللہ فنا نہ لری بزن اصلی تسلسل و ضرورت نشته یوا بچے بنده دې لپاره غواړي چې دې وزما سپورټ چې کله زه یو کار نشم کولای الله د سپورټ حاجت نه لري بچی ته ضرورت نشته خبره ده کړه نو دې وجه سبحان الله تعالی پاک تر بچی له تصور نه څکه بچی تصور دو شیونه یو دا چې نسلی تسلسل نور سره رواني نو نسلی تسلسل خو اله پکاره چې سړی پنا کیږي نو الله تعالی پنا کیږي نه نو نسلی تسلسل ولا ضرورت نشته یوا یا محتاجیږي سپورٹ او هیلپ ولا پکار وي الله تعالی احتیاج نه لري الله تعالی احتیاج نه لري ټیک ده هر څه ورسره یي خود بلا ډیر کارونه دي کسانو له پکار دي بلا ډیر کارونه دي کسانو له پکار دي الله تعالی وی تعالی پکار دي مال کسانو دي پکار زخو کلمه د کن او امر اکاد شي اذا قضا امرا چکلا اللہ تعالی فیصلہ کیو کا فانما خبر دادا یقول له ویکاتا کن موجوسا فیکون موجوسی وان اللہ یقینا اللہ تعالی ربی رب زما دے وربکم رب تاسو دے فعبدو بندگیو کے دغ اللہ ھذا صراط دالار دا مستقیم نیغلار دا دا وان الله ربي وربكم دا ام عيسى عليه السلام دا سٹیٹمنٹ حصہ دا کہ عيسى عليه السلام ان الله ربي وربكم یقینا اللہ تعالی زمام رب دے استاسم رب دے he is my lord and yours as well I am not lord of anybody nobody could be lord of anybody but only Allah is the lord of every single individual صحیح اس اللہ تعالی دا عيسى علیہ السلام پر نیچر کی دا سٹیٹمنٹ ولی انسپائر کر لکه چې الله ته پته و چې مستقبل کې خلک جیسس لاړ وایي سب وایي جیسس لاړ وایي لہذا عیسی علیہ السلام د خپل لاړ شپ تصور پړم بل سټیټ باندې ما ختم کړ چې وان الله ربي وربكم فاعبدوه verily Allah is my lord and yours as well زما رب هم الله دې استاسو رب هم الله نه زما بل رب ستاسو استاسو بل رب کې نشي فاختلف الآباب و اختلاف گروپنوں من بین فلمیس کے پباب عیسیٰ کے علیہ السلام نسے اختلاف ہوکر نسے عیسیٰ علیہ السلام باب کے دو اختلاف ہوگی دادا غلطم لکھے دو قسم اختلاف دے یو دا پیدائش کی یو دا وفات کی یہ اختلاف پیدائش کے لئے بل اختلاف وفات کے لئے دا یہودیان و عقیدہ دا چلے حضرت مریم خالہ و یو سڑی واده و یوسف نجار نام ایدا یو بنی اسرائیل تاغا نام و یوسف نجار حضرت مریم خالہ و ورسلہ
او هغه د یوسف د حضرت مریم ټیک کیر کو سبه کو د حضرت مریم ټیک کیر وا هغه یوسف نجار کو نجار کا نجار 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 ها کارپنٹر نہ هغه یوسف نجار یهودیان وایي چې عیسی علیه السلام د هغه انلیجیټیمیټ زوی دی معاذ الله قادیان پیژنئ تاسو د آجهانی مرزا غلام احمد قادیانی امتیان صحیح ایو ناسول دی دا په ملت کې امت کې ناسول دی او برټش اسټابلیش کړل اب خپل کتاب کې لیکي چې دا انسټال کړم نه لپاره خپل کتاب کې لیکي چې دا انګریزانو خاص مقصد د پاره انسټال کړي چې جهاد تصور د پیغمبر نه بغیر بل څه نشي ختمولای لہذا د دې لپاره یو سره داسې پکار چې پیغمبرای دا وړم به وکي او رسول بیا جهاد نه کوي پس حاصل لري ټول پیغمبرای نه هاو د جعلی او شیطانی پیغمبرای حاصل د قیو خبره نہ آجہانی مرزا غلام احمد قادیانی داغوم دغه عقیده ده چې دیم یوسف نجار دیو انلیجیټیمیټ خو بیا داسې کوم عقل سره دی بیا ځان ته مسیح موعود وایي چې پیغمبر علیه السلام د حضرت مسیح دراتلو کوم ذکر کړی دی ناغوی مسیح یعنی حقیقی مسیح نه داغه ریزمبلنس داغه څه داغه ریزمبلنس داغه مماثل داغه شبیه نو یې هغه سیم راغلی اصل دی او زیم خدای رحمت یو طرف ته الټیمیټ سن وای معاذ الله حرام زاده وای ورته بل تر ځان مسیل کې نو هغه وټی کې خطو بدلات شي ډبل پای ایسا مکمل مشکل ہے غلام احمد قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی دریم د عیسایانو عقیده ده ناغه کې یو طائفه وایي چې د خدای زوی دی د خدای زوی دی بل طائفه وایي چې د بعینه خدای دی د بعینه خدای دی لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم او دریم طائفه وایي چې د الله جز دی د الله پارت دی سلورم عقیده دا زمونږ ده د مسلمانانو یا قرآنی عقیده یا آسمانی عقیده چې د حضرت مریم زوی دی د جبرئیل امین په بلو پیدا شوی دی په پوکی باندې بغیر د پلان د وفات په حواله باندې هم سلور عقیده دي یو د یهودیانو هغه موږ صلیب کړی دی and he is gone یهودیان صلیب کړی دی and he is gone دویم د قادیانانو عقیده ده هغه وایي د صلیب شوی دی and he is gone دا د یهودیانو عقیده مخ کوي دریم د عیسایانو عقیده ده هغه وایي د صلیب شوی دی زمونږ د ګناهونو کفاره ده د صلیب شوی د دشمنانو په لاس او د صلیب کېدل زمونږ د ګناهونو کفاره ده او وای 2 غنټې یا و غنټې مرده پاتې و بیا ژوندې کړی شو بیا الله اسمان ته وخېږي 2 غنټې یا و غنټې مرده پاتې و په دې رسم کې یو جعلی خبروم ده هغه تناس کې پریستان شمه ورته بریکې دا د عیسی السلام خبر ده کې 3 غنټې یا و غنټې دفن لیکو 3 غنټې یا و غنټې دفن
بیا ژوندی شو نو موږ ورته اوس خالي کانډر ته ناست یو چې ایستل څه بیا به څه کوي روانې کوي که څنګه او څلورمه د قرآن عقیده ده زمونږه چې عیسی علیه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم سورہ مائدہ کې الله تعالی وایي نه قتل کړی دی نه کروسیفای کړی دی لیکن کنفیوز شوی دی حواری ولا مړ کړی څوک یې مړ کړی حواری کم انفارمر سره انفارمر نو الله تعالی دغه اختلاف ذکر کوي چې فاختلف العذاب من بینهم اختلاف کو گروپونو احزاب من بینهم پخپل میں اس کے باب د عیسی کې علیہ السلام فویل هلاکت دی للذین کفروا کسان لپاره کفروا چې کفر کړی دی من مشهد یوم العظیم د حاضرې دا غلوې ورځې چې په لوی ورځ کړه دی حاضر شي د کافرانو لپاره د هلاکت ورځ ده صحیح اوس الله تعالی وایي نن ورځ نه دی حقیقت اوري نه حقایق ویني نه حقیقت اوري نه ویني خو د قیامت پر ورځ باندې به حقیقت ویني او حقیقت به اوري but at that time they will be too late اسمع بهم وابصر سخاوري دن کی بيد وابصر وسخلدن کی بيد يوم پاورز باندې یاتوننا چکل دوی راسمو تر قیامت پر ورځ باندې سخاوري دن کی بيد وقت به ټیک کار کوي حقایق باوري سخلدن کی بيد ستر کی به ټیک کار کوي حقایق به ویني خو بیا څه فائدہ نشته یوزلیس اسمع بهم سخاوري دن کی دوی وابصر او سخلدن کی دوی یوم یاتوننا پاغورز باندې چکل راضی بمونتا لیکن الظالمون لیکن ظالمان نرزی فی ضلال مبین پوازے گمراہی چی پرات دی نن پی آفت راغل دی چنن اولی حقائق انوینی فکمورت سے منتراشی خبے وینی او خبے اولی but at that time they will be too late وانذرهم ذیلوا من ورکا یوم الحسرت دا آغا ورز دا افسوس و دا حسرتنا نو حسرت دیتا ہوئی چی سڑے شے مسکی اب یا دستا ہے شے مسکی یا اللہ تعالی رضا منگا اولا کدا مجھ پشان بیا لا سنم روڑی نو دیتا حسرت ہوئی نا اللہ تعالی قیامت پر رسان بدائی دیر لا سنم روڑی نو اس والا وارنے ورک کانا چاہینا مکہ لگا پولو گئی وانذرهم يوم الحسرت وان ورکذیلا دا غورز دا حسرتنا قضی الامر شکل معاملہ پیسہ لکڑے سی وهم فی غفلت خضوی پا غفلت کی دینم رزے وهم لا یؤمنون ارض ایمان نراڑی انا نحن نرسل ارضا خبر دادا نحن نرسل ارضا چی منگا میراث سر اخلو داد مکا میراث سر اخلو مانا when all people will die چټول خلق کلم رشي نظمک او میراث کې چاته پاتې شي الله ته پاتې شي الله تعالی وایي چې د ازمک بلا کې بس زما ده صحیح تب بلا کې بس زما کنټرول کې نه خدای د خوار کا نن لوګون دي عقلو کله خبره اومنه انا نحن نرسل ارض یقینا المنگا میراث سرول ازمکا ومن غلی واسوچ دزمکا باندی ویلینا یرجعون امونتبت اٹول واپس راوز دیشی وذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کتاب ابراہیم یعنی واقع دے ابراہیم انہو کانا یقینا دیو صدیقا دیر رشتونے یو لفظ صادق دے عربی کی یو صدیق دے د صادق معنی کیږي رښتونه د صادق معنی کیږي څه رښتونه او د صدیق معنی چې د رښتیاو نه بغیر په بل څه کویږي نه رښتونه خو هغه ده په دروغ کویږي وایي نه په دروغ کویږي وایي نه او صدیق هغه د نیچر هی ترانسفورم شوی د فطرت بدل شوی د په دروغ ویل کویږي نه د دروغ ویل نه ورسي د نیچر بدل شوی فطرت بدل شوی انہو کان صدیقا نبیا یقینا دیو انگریزی کے دیو ترجمہ کو دا صادق ٹروتفل سکر ٹروتفل اور دا صدیق مانا کو
मैं ना टوट صدیق معنا کړ मैं ना टوट د رښتیا وسره بس هغه ذکر مکوا انه كان تديق الخبلاء دي چې دا غي نیچر ترانسفر غي د رښتیا نه ورغي اله څه ورغي رښتیا بلکې په خوا با یا سبحان الله خلق با سموده په اوجرو کې بنات رښتیا به تمره ډیر دروغ یو کیسه به ویلا چې دیو بیا داسرا والو ته او بیا داسې چلو کیه زو کفر به ضرورت ورکړ څنګه به وي تاسو وتر کې دروازو کدا کیسه کوي نه ته اصل ما تاسو له دې فائدہ کنه ما یو مشر ناغله جوړ جمیش په ټول مشران ناس نو یو له جاو ویر ما په کلکته کې بمبئی یو کدو کتلو څه یو کدو وې زما غوندې د دم قامت کړی چې بلا کدو یو طرف ته ولاړ او بل طرف ته منخ کاری نه تمره هر کدو چې دا زما غوندې د دم قامت کړی وم دا کدو یو طرف ته ولاړ نو بل طرف ته وته نه معلومه ده نو دو خبر وکړه نو بل مشر شو کوشو هغه په دغه بمبای کې چې عزت تلو نه ما یو دیګ کتلو څه یو دیګ جوړېدو او پای کې پدرش ته 50 کسل مستریان لګیاو یعنی هغه دیګ جوړو ټک ټک کولو آینګرانو خو یو بل نه په دومره ډیسټنس او فاصله باندې چې یو بل د سټک आवाज نه اورېدل صحیح نو دا کدو والا کاکا ورته وی دا بالکل ضرور دور لوی دیګ نشي کېدی صحیح دا نه مانه ناغه ورته دا به یقینا مانه زکه وی هغه کدو لپاره به دیګ پکاري کدوم راغټ کې دوشدا دومره لوی دیګ ورته بس دا یو خلکو دا مسخره کوله یا یو زه په چاشي درسره څنګه زه په چاشي د پیدا سره ها بل زه جمعه پنځه درسره ها درې مل د جمعه ورځې د جمعه کال په کې څه نه وذکر فی الکتاب ابراہیم یا کتاب کے ابراہیم علیہ السلام انہو کانا یقینا دیو صدیقا سڑے درستیاو نبیان پیغمبرو اسقال علی ابی آوکیوے دپلار پلتا یا بت او پلار ازما موددل پلار نم قرآن کے آذر ذکر دے ابن عباس سے وہی چې دا آذر دا نک نیمو پل نم دو تعارف یا تارک نو نیو ٹیسٹمنٹ کے دا اغه نوم دی تعارف یا تارک اولڈ ٹیسٹمنٹ کوم تعارف یا تارک نو پکې کنټرډکشن نشته کله یو فعل لسم مفهومي مور پلار په یو نامه پیژني د کلی خلک په نامه پیژني امریکا کې په مایټ مشهور دي صحیح ده بلاره نمونه یو څل محمد امو ورته وای اذا قال لابيه آغا وقت دووی پلار پلتا یا ابتو پلار ازما لما تعبدو لتا عبادت کے ما ددا سے بتانو ددا سے اسنامو لا یسمو چی ای اوری دلنکی ولا یبصرو لدلنکی ولا یبنی دفکول نشی انکا دتان شی انحشی یا بتو پلار ازما انی قد جانی یقینا تحقیق سرما تراغلی دے من العلم دا سے پوہا لم یادکا چیغتا تندا حاصلہ ما تا دا سے پوہا حاصلہ چیتا تندا او دا ورطونی چی ما تا دا سے پوہا حاصلہ دا لفظ ہوئی انی قد جانی ما تا پوہا راغلی دا ما تا پوہا راغلی دا سکا پلار دے نو که جاہلم دے نو چیزی ورطوئی چیزا پوہی گا بچنا پوہا افنٹی گی آسے کیا افنٹی گی ہاں لار ان کا جاہلوں بھی کدی ورته دا وایي چې دادا یا بابا ها ته نه به پوهیږي او هغه د کافر کې هغه د ځمکې راغلا صحیح ته وایي زما پلار جوړي دا ته ما ته پوهه صحیح نو لا افنټیلی به خبر نه ابراهيم السلام له سمارټ سره او ورته ما ته پوهه راغلی دا یعنی ځان ته پر داونه کوي ما پوهه حاصله کړې او ما ته پوهه راغلی دا انی قد جانی من العلم یقینا ما تراغل
من العلم پوها لم یاتک چتا تنظر آگلے فتبینی نما فالو کا زما اتباعو کا آدے کا چدتا برابر کم صراطا سویا پیو برابر لارے باندے یا بچو پلار زما لا تعبد الشیطان عبادت د شیطان مکوا ان الشیطان کان للرحمن خصیا یقینا شیطان دے رحمان دے پارا دیر نافرمانا یا بتیو پلار زما انی یخافو یقینا سیریگم ان یمسکا کیو برسیگی تاتا عذاب من الرحمن عذاب در رحمان فتکونا شیبت للشیطان د شیطان دے پارا ولین دوست لاغ ملگر بشی سوچے دا خدای عذاب والی دی اگر بیر چا ملگری دی دا شیطان ملگری دی نو سے ابراہیم علیہ السلام اگر ابراہیم علیہ السلام گریجولی تدریجاً درجہ پا درجہ دا سے خبریں سخت ہولا لنبے وطوے وی دا بوتان کو نہ اوریدل کئی نہ لیدل کئی نہ سڑی سے فائدہ اور پولیشی لارے ورد دا سے قتل نو در خبر لولے وی ماتے او دا سے پویا راغلے چاہتا تا راغلے کہ تم آپ سے روان شی نو پسائی لارا بلار شی نیو نٹ لگ بلتا ہو وی پلار دا شیطان بندگی مکوا شیطان دا خدای نافرمانا دے نو دای ورته وایي چې ته هم نافرمانه شي بس نتیجه معلومه وه چې شیطان بندگی کوي چې خدای نافرمانه یې ته به سي تو فرمان بردار ته هم نافرمانه نو سرور خبره دا کې نو سخت کړه وی بابا زه یریږم چې خدای عذاب بده وي اگر خدای عذاب وال نو شیطان هغه وشي نو بس دا خبره کو پیدا شو لګیدا لکه سلج هیمر چې ور اخلاص کې تاسو ته وای مارته تاسو وای سورہ خط هیمر تبر کو جدا سے پل کو ورغا غټ سټک وای ته موږ پل کوایو صحیح موږ ته پل کوایو انګریزي کو سلج هیمر وای نو اوس په سمجھو قال اوے پلارے اراغب آیات مختاون کے انتت ان آلیتی دخدایان زمان و ابراہیم لئن لم تنتے کتمن نشوی کسٹاپ نشوی دے خبرنا کسٹاپ نشوی لارجمنکا زبتا رجم کم در رجم دری معنی یہ لفظی معنی دا لارجمنکا I will stone you to death زبد سنسار کم تر مرګه پورې بده ਸੰਸਾਰ کا او لارجمنکا دے ممانع دادا زبر ٹارچر کریں تکلیف کو درد اوپر درد ہو صبر کم اوپر درد ہو او دے ممانع دا لارجمنکا ذلیل بدی کریں لارجمنکا رجم پا مانا دا قذف دے زبتا اولم پا دا سے خبرو چیز لبدا سلیشی صحیح بعد اوقات د لاس گزار د توری گزار هغه دومره دردون کې نه لکه یو خبره چې چاته وکړه او هغه باندې کم زخم جوړ شي او د عربي او شاعر وایي چې جراحات السنان لهل طعام ولا يلتم ما جرح اللسان وی د توري پرهر دا په مرهم باندې ټیک شي خو ژبه باندې چې کله کم پرهر جوړ شي هغه بیا مرهم نه لري دا صحیح ده بلکې د پښتو یو شاعر هغه د عیني د عربي د شعر پښتو کې ترجمه کړی ها چې پر هر د تورې خده چې جوړیږي په مرهم پر هر د تورې خده چې جوړیږي په مرهم ولې بد پر هر د جبې وي د عمر سره سم خوي چې پر هر د جبې خده چې جوړیږي په مرهم دا وري کسه په لخانه جبې خده د تورې خده چې جوړیږي په مرهم ولې بد پر هر د جبې وي د عمر سره سم هغه نه وي بس چې سره در مخامخ کیږي نه خبر باندې راځي ها ها ډیلیټ کې نه ډیلیټ کیږي دا نیچر کې ډیلیټ کیږي نه نه بعضه خبرې داسې هغه کې ډیلیټ کې نیچر دی صحیح نیچر خو نه بندونه صحیح
وی تمختاول کے تو دخدایان و زمان و ابراہیم علیہ اللہم تنسائی کچر تمن نشوے سکاپ نشوے لارجمن لکا نصبت سنسار واجرنی اپریک دما ملین اگدہ زمانہ یعنی فارق اپریک دما فارق صحیح یعنی ماترہ تعلق ختم کا زمان دا کورا وزا لا سردہ ختم زبردست سلام بھی صحیح چلوی تا وزنی حصہ ورطا کوئی کلام اللہ ابراہیم علیہ السلام تو ہم پلار ویسے کوا کالی واقلہ وزا وحجرنی ملیہ قال و ابراہیم علیہ السلام سلام علیکہ لدی جملے دو معنی دی سلام علیکہ 30 دیا پانی زمان کو بابا ہے زدار تکلیف نشن کر پڑے زبان شدار پر سلامتی اقوار تر پر بسوڑ سلامتی اقوار او دیو معنی دارا چه سلام علیکم لقضای پامان سلام کور لکو دلالم البتا تعلق کو لفظ نختم ساستغفر لک ربی زبا استغفار کو امتال پار پروردگار پرنا چه او اللہ تپلار میں او بخشی تپلار میں او بخشی ساستغفر لک ربی زبا بخن غوانم تال پار درخبرنا انہو کان بی حفیہ یقینا اللہ تعالی دما بان دیر میرا بان نوس ابراہیم علیہ السلام دا وعدہ کرے و پلار سرا لہذا کلچ بے منزو کو عبادت بے کو وی وغفر لی ابی انہو کان من الضالین خدا ازما پلار تا بخنو کی دا دیر گمراہ ہے سورہ شعراء دے پسے بدرے صورت بعد دے شعراء تو نش پیتنے واقع آیت نش پیتنا وَاتْلُ عَلَيْهِمُ الْوَلَدُ إِذْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ قِصَّةَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ کله چې د پلار او قوم پلتا ما تعبدون دا د سشي عبادت کوي تاسو دا څه شي سي سټریستا دا کومبوتان ورته د دې څه بیک گراوند شتا قالوا دیوے نابدو اسنامن وی مونگ بندگی کور دی آئیڈل زوبتانو فنظل لها غاجفین امونگ یو دید پارا ڈیووٹیڈ آکیف مانا ڈیووٹیڈ مونگ دیتا وقف مونگ دیتا وقف قالوا ابراہیم علیہ السلام حل یسمعونکم آیا دوستاس خبر آوری استدعونا چکلتاس دیل آواز ورکوئی او ينفعونكم یا بیتاستا نفد الرسی او یضرونا یا تقلید الرسی یعنی سخو بیدے کی کوالٹی قالو دیورتوے بل وجدنا آباءنا بلکہ منگا مندلیو پلاران و نکان پر کذالک یفعلونا چدا کارے کو نو بس من کسٹم فالو کرو رواج میں لازم رسم دے دبتار دنی کا رسم دے قال او ابراہیم علیہ السلام افرائیتم ما کنتم تعبدون وی خبر شئی افرائیتم مانا آیتاسو قتلی مانا خبر شئی ایدو انفام ستاس ریو خبر اکون گے ما کنتم تعبدون چدا بکان چتاسو عبادت کوئی تاسو آباؤکم پلاران نکان تاسو لقتمون اولان دینی فإنہم غدولی دا طول زما دشمنان دی زمانہ خسنی ستاسو اور سر عقیدت و محبت تے زمان اور سر دشمنی لیا ستاسو اور سر عقیدت و محبت تے زمان اور سر دشمنی لیا اس ابراہیم علیہ السلام تاسو تا پتہ لیا چا سر مخالفت ہوئی آنکھو بستا خبرت ٹیسٹ کئی پدا سے انداز چستا خلاف وہ فتنہ پیدا کی نوزدار ابراہیم علیہ السلام قوم یہ والد بوتان عبادت کو نکو ورسر بے خدای میں عبادت کو مشرکان خدای منی تبھی خور شریک جوڑے مشرکان سکے خدای منی تبھی خور شریکان جوڑے بوتانو عبادت کی تو خدای ہم عبادت کئی نوشی ابراہیم علیہ السلام وی دا تاسو استاسو پلاران چی دا سشے عبادت کئی دا زما دشمنان دی نو ساگا تاسی علالیانو چی بدا خبر پسکولا ابراہیم علیہ السلام وی چی خدای سلام زما دشمنی دا
ځکه چې موږ خدای غو عبادت کوو. لہذا ابراهيم عليه السلام ډېر پوهه سره هغه ورته الا رب العالمین، هر رب العالمین سره مې دښمنی نشته. فإنهم عدو لي، ودا ټول تاسو معبودان زما دشمنان دي، الا رب العالمین، مگر رب العالمین الذي دیکھو ګور دیم دغه یو ټایپ د الله نه علاوه یو بل غټ بت لهم ورکړ، هغه ته رب العالمین وی یا رب الارباب وی ورکړ. د خدایانو مشر خدای، د خدایان ممکن ده چې هغه یو چې ابراهيم عليه السلام ولستجه مرغاله کې وې ځم کې د دې وجه ابراهيم عليه السلام د رب العالمین اټریبیوټس او صفات ذکر کړل چې الذي اغا لا يطعمني، الذي اغا لا خلقني، چې پیدا کړې او په ویا دیني اما گائیډ کې هدایت راکړي، والذي اغا لا يطعمني، چې مال ډوډۍ راکړي، ويسقيني مال او براکړي، واذا مرضت کله چې مریض شم فويشفيني هغه مال شفا راکړي، والذي اغا لا يميتني، چې مړی ما ثم يحييني بیا بژوندې کوي ما، والذي اغا لا اسمع چې یقین لرم ان يغفر لي، چې بخنه وکړي ما تا خطیئتي د خطا زما یوم الدین په ورځ د جزا. رب هب لي، و رب زما راو بخش ما تا حکما، قوت فیصله. حکم معنا قوت فیصله. لکه چې انسان کې کله قوت فیصله نه نو دې همیشه شکست خوردی، ځکه چې کوم موقع د فیصله کولی دغه جرأت نه چې فیصله وکړي. صحیح اجازه ورته فیصله ترسي then he is too late. دیغه دې په دې مرز بیا وای او now I came to know that 2 + 2 make 4. نو موږ ورته مرګي اوس لخدای دې خو بس پرون چې کله خبرې مو قوت هغه یو خبر حقیقت اوس ته وای 2 + 2 make 4. ها دا خدای څه موږ کوو چې واده تیر شي بیا نه کړی په دې واده اوس دې ضرورت نشته. دې ته قوت فیصله. رب هب لي حکما، او قوت فیصله دا یو خدادات شی دی. دا څه شی دی؟ یو خدادات شی دی. نمبر اول یعنی دا نیچرلی او فطری طور یو خدادات شی دی. په نیچر کې الله حاضر جوابی سی خودی حاضر جوابی خودی نمبر اول. او نمبر دو جرأت دې سړی کې دا غي اظهار هم کوي. بعض اوقات یو سړی کې دا ټیلنټ وي هغه خبره ورته په موقع د بوزدلې د وجه کوي نه، د بوزدلې د وجه کوي نه دا دواړه سيزونه پکار دي. دا دواړه یو دا چې نیچرلی پکې دا شی وي، دیم دا چې جرأت پکې چې وي په موقع باندې. زمونږ عبد الله کې داسې پښتا صحیح عبد الله کې داسې پښتا ستا رور هغه د موقع باندې ځان سره خبرو کړه صحیح زمونږ نور بګری هغه د قبول عبد الله سره خبرو کړه. رب هب لي حکما، والله را بشما قوت فیصله، والحقني بالصالحين، اما یوزای کې نیکانو خلق سره. اس نیکان د خدای دومره خوختي چې د خدای دومره لوی پیغمبرم الله نه غواړي خدای ما نیکان سره یوزای کې. والحقني بالصالحين، خدای ما مونږ الله نه غواړي چې خدای مونږ نیکان خلق سره یوزای کې. وجعل لي اغرز بالا لسان صدق، جبد صدق فی الاخرین، پرستنو خلقو کی. نو جبد صدق کو معنی دادا چې آینده نسلونه ما په دې صفاتو په یعنی چې ابراهیم چر دروغ نو ویلي. لسان صدق معنی دارا چې آینده نسلونو کې زما دا شهرت کار شي چې ابراهیم چر دروغ نه وی. نو چې څوک زما د دین د پالو کولو داوا لري هغه به دروغ نو بیا. یو معنا پیدا ده. او دویا معنا دا ده چې وجعل لي لسان صدق فی الاخرین، پرستنی مخلوق کې مال یو صادق ذکر پیدا کړي. چې یو رښتونه لسان په ذکر یو صادق ذکر را، یعنی چې خلق ما په خنامه یاد کړي، چې خلق ما په خنا نو واقعي مونږه په خنامه یاد او چې مونږ ابراهیم فورن علیه السلام صحیح دا صادق ذکر د ابراهیم علیه السلام. وجعلني اغرزما من ورثة جنة النعيم، دوارثان د نعمتونو د جنت. واغفر لي ابي، ابخشنو کې پلار سماتا. دا وعده چې ابراهيم عليه السلام پلار سره کړو، استغفر لك ربي. دې ذکر وکړو چې واغفر لي ابي، بخنو کې پلار سماتا.
انه کان من الظالمین دے دے گمراہان سکا ولا تخزنی امام رسوا کے یوم یبعثون پاورزبان چ خلق بکر پورته کول شي نو خدای دا ډېر لوی رسوایی چې خلق زما پلا ته ګوري زما جنت روانه زما پلا فرشتو نیولې جهنم ته ګوزي خلق به یو نظر ما ته ګوري یو نظر زما پلا ته ګوري دا الله د پیغمبر د ابراهیم پلار دی نو الله تعالی ورته دا وړاندې نه خبره خو نه منم دا رستای به منم بقنه ورته نکم دی کافر مليږي بقنه ورته نکم دی به کافر مليږي البته تا به رسوایانه بچ ساتم صحیح نو روایت راځي چې د ابراهیم پلار دی به د قیامت په ورځ باندې د یو بد شکل زناور په شکل باندې را پاسي لہذا فرشتو چې نیولې څوک به شناخت نشي کولای چې دا څوک دی صحیح څوک به ابراهیم علیه السلام به رسوایانه بچنه رسوایانه ځکه وی ولا تخزنی یوم یبعثون خدای نه بل رسوایی چې خلق ویا دا د ابراهیم علیه السلام پلار دی دا نه دا غټ سینه ولې خلق به ورته وي دا غټ بابا یې نیولې دا د ابراهیم علیه السلام پلار دی ابراهیم علیه السلام به زغه به ډېر رسوا شم په شرم ته و شرمېږي الله تعالی ته دغه دعا به قبول کړم نه په شرمېږي چې ته په پتم نه دا پلار دی د زناور په شکل به پاتم زناور برغانی صحیح سورہ الممتحنہ اتوشتم پارا سپراخانا کمال کئی امام صاحب ہوئے ایت نمبر 350 درائم واقعہ کو تفصیلی میں تاس تصوار ذکر کرے دا کہ وہ صحابی دے حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیغمبر علیہ السلام مکہ معظم باندې د اٹیک تیارې کو نو دا منصوبه پټ ساتله دا پلاننګ پټ ساتو لہذا فوجی تیارې کو روان آرمی ایکسرسائز روان او اسلحه ټول سب ټانکونه فلان 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 صحیح او پیغمبر علیہ السلام سے بدا سے عمومی محفل کی کیناستو نو ذکر به داسې د سیریانو طرف کو صحیح مخالف ډایرکشن به تذکرہ کولا یعنی داسې چې دغه ځای د خلق دی مخکې به اوس دغه څه پوزیشن وي یعنی دا چې پیغمبر دروغ چې دی غواړي نه تذکرہ به داسې کولا دا سیریا طرف ته زمونږ مخالفین چې دي د دوی سټریټجی چې معلومه ده نو هم خلکو به چې په دې غاړه ورځي په کومه غاړه ورځي په دې سوریا غاړه ورځي صحیح اوس خاص خلک چې خاص صحابه هغه خبر چې پلانینګ مکه ده پر په دې خاص صحابو کې حضرت حاتب رضی الله تعالی عنہ حضرت حاتب رضی الله تعالی عنہ مکه سره نه ده خود په السابقون الاولون کې رومبنو خلکو چې ایمان راوړل دي او تاسو ته پته ده چې مکه معظمه کې د پیغمبر اسلام دشمنانو په زناور ځامن آپ اس لچا با قبیلے نو وا سپورٹ بینو غریب کو بخپو کی بولے پڑے جو کو سارا کی راستہ پکاڑو بے راستہ پشو بے سب لو اور بے ورت اب دې ونی جامن صحیح حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ قبیلے نو لہذا ځان د پره الایس پیدا کړی څه پیدا کړی اتحادیان او مرګري پیدا کړیو یوه قبیله سره هغه سره معاهده کړی و صحیح چې ما ته سپورټ راکوي لہذا قبیله د وجه د بچو خلکو ته تکلیف ورکولنه اوس دا غي د احسان لاندو چې هغه ټول به پروټیکټ کړو اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مکه باندې د اٹیک اراده وکړه حضرت حاتب رضی الله تعالی عنہ هغه ځان اوبلایز کړه صحیح ذکر کوم صدیق چې غیرت وی غیرت والا سره هغه سره د ځوان کې یو احسان کړی آی تر مرګ نه غیري هیري هغه بستاد هغه احسان بدلا دوه ځله پوره کړی خو بیا هم ځان باندې کړی چې نه د ما سره یو وخت ضرورت وخت احسان کړل ایو موږ د بیمروت خلک یو موږ ته څو کې احسان وکي موږ وګي د زماده پلان حق د ما سره وکړو صحیح نه شکریا نه چرته احسان بدلا نه چرته تعریف نه اپریسیشن پته ولګي چې اخلاقیات او کردار ختم شي خطا نه است وای دا څه کوم عقل سره دی موږ کله کله وو تین تیرې صحیح نو دا دې له غیرت دی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغه انسانی کردار په حواله ځان اوبلایز غواړم چې یاره دا ټیکو کو هغه زما الایز ایو په کوم ډیر خراب شي ایو په کار چې پروټیکټ یو خطر راغلی و د مکه معظمه
او دا خدای د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قبیله میډ سروینټ د کور خادم هغه زمانه کې چې کله حضور اسلام او د قبیله مکرمه او دغه کې داخله د کور خدمت وکړو نو دا یو وار راغلی مدینه منوره ته پیغمبر علیه السلام رااله ویجی مالی حالت مې ډېر کمزور دی ضرورت دي حضور اسلام په خپل ور سره کافي امداد وکړ او بنو هاشم خپل قبیله ته وې ودا زموږ د خاندان خادمه پاتې شوی دا د دې ضرورت پوره کړو نو ټول بنو هاشم وته پیسې جمع کړو وسیدا کله مکه معظمه ته واپس لا غیر مسلمه ده حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه هغه ته یې زبر تعالی څخه پیسې درکم ته به زما یو خط ځان سره یو نسی زغیره په پیسې پکار وي صحیح وی ولې به ورسره ناغه ولا خط لیکو ورلې ورکړه پیسې وانه خط په پلاني کې ورکړه اوس خط کې خدای غوچه اٹیک کی مکه معظمه نو دا خو فوجي راز سیکرسی غلی کې دلو لہذا جبريل لاغه حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته ویجی او خدا خط وسره خطوری سیکرسی او کیږي صحیح اوس نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ته خی چې خط چا ورکړل ځکه دا الله طریقه نه و صحیح دا به پیغمبر باندې وو ته به ځان خپل معلومه ته به څنګه ځان له خپل معلومه یو حدیث کې راځي وی موسی علیہ السلام قوم باندې باران نه کېد نغد استسقاء لپاره قوت درې ورځې شار نه بار صرف باران غوښتو لپاره نو چې یو ضرورت حالانکه پیغمبر کو یو ضرورت بغلو باران روان شي تو پیغمبر دعا کو مستجاب ہے حدیث کې راځي مدینه منوره کې پیغمبر اسلام منبر باندې ولاړو جمعه خطبه ویلا یو سړی ته پاسه یا رسول الله هلك المال والعيال دا الله پیغمبره قحط سالی دا خوشک سالی دا مال او عیال ټول هلاک شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خطبه کې دعا وکړه خطبه کې اللهم انزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريعا غدقا واسعا نافعا غير ضار خدای مونږ باندې یو موړ باران فراخ باران دارا باندې نازل کې نفع بخش باران دارا باندې نازل کې بس دا حضور صلی الله علیه وسلم خطبه او موږ د فارغ شوه نو چې باران شروع شو صحیح او دا څه شروع شو او براورې دي او چې شروع شو نو اته ورځې او تشبي ولاړ نو تر بلې جمعې پورې نو بلې جمعه باندې پیغمبر علیه السلام بیا ولاړ دی حالانکه مسجد هم ټول خټې دي چته ساتي حضور صلی الله علیه وسلم منبر باندې ولاړو او ما صحابي ورته پاتې ده ویا رسول الله غرق المال والعيال مال او عيال ټول غرق شو او بوکي صحیح پیغمبر علیه السلام مسکیت شه مسکیت او بیا لازم دعا کې اللهم على القلل والجبال خدای په غرو اوره واوديه السيل ومنابت الاشجار خدای په زنګلو اوره په ودو سمندرو دریابو اوره حوالنا لا علينا زمونږ چاپیره چې کوم اسمه کې ضرورت یې غیبانه اوره مونږ باندې بس کی حضور صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو صحابه چې بار راوتل چې تکلاو په اسمان کې ونه بیا انور را قتلو نو د پیغمبر دعا کو مستجاب دعای صحیح ها یو د مدینه منوره کې یو مسجد دی مسجد غمامه ورته صحیح ورته مسجد غمامه مسجد غمامه مدینه منوره کې مسجد نبوي نشه پر طرف باندې راوځي بلدا درې بازار کې دی مسجد غمامه ناغه جمعات نو دا د شهر نه بهر ځایو باران نه کې د حضور اسلام استسقا تراوت صحابه سره استسقا نو بل دغه ځای درکات مونږ کو او چې دعا وکړو نو دغه ځای یعنی دا ځای ولاړو بس ورې زراله باران شروع شو صحیح غمامه وی ورې ستنه مسجد غمامه ورې زراله جمعات حضرت موسی علیہ السلام یو ورځ راووتو بل ورځ راووتو چې په درېم ورځ راووتو نو فکر کوي چې یو الله زما درېم ورځ ته سره ځم باران نکېږي دا څه مسله ده الله تعالی ورته ان فی قومک رجلا نماما دا تاسو مرګړي کې راوځي لیکن چغل خور تړي د چغلای کوي یو چغل خور دی چغلای کوي داغه د وجه مخ پر رحمت باندې کړی موسی علیہ السلام ویجیتی ما ته خیره سوته زور دوام چې خدای دې پوهه کړي مونږ په تبای کې چوری خدای دې توبه واسه سیدا سوته دې ما ته الله تعالی ورته او موسی زه خو داغه د وجه باران نه نازلم چې چغلی کوي ته اوس ما باندې چغلی کوي چې نو درته والم نو خدای دې پوهوم څنګه نو موسی علیہ السلام ته الله تعالی وی جنرالي چغلای په بدای باندې خبر وکړه
نه غسړي ته به احساس شي یعنی ایشو ایڈریس کا پرسنلایز کوي ما دا شی پرسنلایز کوي ما بلکې څوک ایشو ایڈریس کا موسی علیہ السلام بیان کې د چول خورای داغه تذکرہ وکړه داسې کبیره ګناه ده فلان هغه سره را پاسه راغی موسی علیہ السلام ته یې الله سره وړاندې پیدا کردار زمانه دا کمزوري ده ماکي او زستا په لاس کې دمو الله سره وعده کوم چې بیا بدا کا دلته د لاس کې خود توبه وستا التباران باندې صحیح نو پیغمبر علیہ السلام ته نه الله وي چې خط چالي کړي نه پیغمبر علیہ السلام چې دینه ته کوله چالي کړي مونږ خدا تجسس وکړه موږ دا سوچره ما ته وخت چې سرمنه وباسم د خاطر کړي صحیح پیغمبر علیہ السلام درې صحابه حضرت علی پکيو وتا روان سي هغه فلانه خبر کړی دی ته په پیژنې زموږ میټ سرونټ ته یو نه پیژنې یعنی سره یو خط ته والا چې علي مکه ته ونه رسي او روزه الخاف لاره کې ورست ایریا ده هغه کې باغ رست کوي هغه د باندې رسیدلی رست ایریا کې نو بس د یسونو باندې سوار هم او برسته کې به کسبیر پاکي راوړي صحیح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بخاری حدیث روایت کی حضرت علی ورته خط ایک چونکہ پیسے ہوتے انکار ہوتے مثلا خط مستا صحیح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فتین او زیرک سره هغه د خپل کمزوري معلومه وا ورته خط راکا کني ټوله کپڑے بدل لکو باډي سک ورکوم ایله ایکس دی صحیح چې باډي تارو سرچ بلې کوم هغه ګل سره بس ویږي ها نو ته ټول سرچ بلې کوم نو بس هغه ویلا ځکه خدا دا خدای کمزوري ده دا هغه زمانه د خدای هغه چې کافر و صحیح خو یو مروت و یو حیاداری و نو بس پوری تو دا کمسای و پس کمسای وای د کمسای کې کاو کړي هغه سرمن ځکه هغه حتی په سبا نه کړی شو په سرمن باندې لکه هغه نو نه په کمسای کې کاو کړي و هغه راو تر تلیه ورته حضرت علی نه کولاو کو ان یو لوس جوړه پته وللو حالانکه موږ ورته پیغمبر اسلام له رسول او چې موږ پته ولګو چې چالي کړي نه هغه ماندار خلکو په دې دغه څه غونډه ورک نو غونډه راوړل جیب کې واچ مازیګر چې راوړل مسجد ته حضور حضرات والسلام مازیګر مانځنه بعد ناشته پر بیان او درس کوي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته خط ورک حضور حضرات والسلام خط کلاو من حاتب بن ابي بلتعه دا خط حاتب بن ابي بلتعه طرفنا الى فلان و فلان فلانی پنامه حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ ناس ته درس کی او پرمنٹ طالب دی هغه ناس ته درس کی پیغمبر اسلام او حضرت حاتب پوښ صحیح پیغمبر اسلام ورته وی اے حاتب وی حاتب بس لا مخکې خبره نه وکړي ورته والله مرتدت ولا نافقت جی په خدای مې قسم استامه ته ناشته نه مرتد نه منافق نه مرتد چې اسلام میں پرې خو دی نه منافق چې ګینه ضرورت اخلاص به قبول کړي دی اسلام میں ضرورت اخلاص قبول کړي دی اوس مسلمان دی اوس وې تاسو زموږ مجبوری معلومه وایي چې زمال ته څوک نو دا کورنۍ مال سپورټ راکړي بس ما اوبلایز کړم ځان ما چې خدای مرګ نه مخکې زی دی احسان څه بدله ورکړ صحیح نو نه کافر نه منافق صحیح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر ناز کو او فوراً پادر پیغمبر علیہ السلام تے دانی لاضرب عنق قادر منافق دا منافق نے منہ سر ناز تے زمونگا فوجی رات جب پاس کو میں مانے یاترا کہ دے گئے سر کے پھینکے پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر نے بس مختصر خبر ہوتا ورتے او ما قد شهد بدرن دے بدر کے نوم سر بس حضرت عمر فوراً بٹن لائن تک ذکر بدریانو متعلق الله تعالی پیغمبر ته ویلو چې دای دومره لوی قرباني وکړه چې مستقبل کې دای کوم جرم هم کوي دای الله پیشګي معاف کړي دی الله تعالی دای دومره لوی کړه جوړ کړی چې دای جرم په مستقبل کې دای له هیڅ نقصان نشي ورکولای بس دغه ورته او ما قد شهد بدر د حضرت عمر واقعا معلومه بس کې ناس ته استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم او پیغمبر اسلام ورته عمره دا سه موقع ته تیر شوی ده
چې موږ جهاد وکړي او حضرت حاتب پکې موږ سره نه دی دا خو واحد سره دی چې لا موږ د کور نه راوځي چې د بیا ځان چک کړي صحیح دغه بس هر وخت جامع هر جامع دی دغه بس ولاړی لا تاسو خبره نه کړی چې د بس خپل اصل سیټ کړي او خپل B-52 او ټانک او سپر روان کړي چې صحیح ورسره بس میدان کې ولاړی هیڅ شي صحیح نو هغه حاتم بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ آیت نمبر اول نه والے لګو پوښ چې اوس مستقبل لپاره خدای اصلاح وکړه يا أيها الذين آمنوا وإيمان والو لا تتخذوا عدوي وعدوكم من سي دشمن زما او دشمن قل اولیاء دوستان زما دشمن او استاد دشمن دای په دوستای من سي تلقون إليهم بالمودة تاسوا فرقوي أبويتا دوستي وقد كفروا على كذي كافران شويدي بما جاءكم من الحق پاغ حق و رسیا چکم تا اللہ جانب نرا کرے دے نو اللہ تعالیٰ وی گور استا چکم کم شیع عقیدہ دا خلق انکار کئی ستا اتحادیان خدا خلق دا رشتیا ہونا انکار کرے دے یوا دا یو جرم دا اتحادیب ذہن کی نفرت ہونا چاہیے خلق یخرجون الرسول و ایاکم ادا خلقو چی پیغمبر و تاسو ٹول رائستی دا مکی معظمین دا دویم جرم دے اولی رائستی تاسو کړي ان تؤمنوا بالله ربکم زکتاسو ایمان سات اللہ تعالی باندې جرب تاسو دے بس جرم کومو پتی جرم په وطن راوستي ارسه در غصب تاسو راوستي ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیله نو تاسو خلق سره دوستۍ مکوئ چې چرتاسو وکړي د جهاد لپاره پلازما کې وابتغاء مرضاتی زما در زمان دې لپاره تسرون الیهم بالمودة تاسو پټي پټي تعلقات سره ساتي وانا عالم وزخپوئیگم بما پیتم پا خبرا چی تاسوی پٹ ساتے وما آلنتما چخکارے ساتے او صلی اللہ تعالیٰ which next in future such type of act and action would never be pardoned ور future کی بدا عمل قابل موافی نہیں وَمَنْ يَفْعَلُ مِنْكُمْ اچاچ داکارو کا مستقبل کدتا سنا یفعلہ دیتا ہوئی فعل مضارع دائعونی وچی ومن فعلہو فعل ماضی استعمال نہ کہ اشارہ کار کرے دے ذکر حاطب کرتے ہی گرد حاطب نے ابتداء دا مقام نے چغدا کار کرے دے اللہ تعالیٰ دا فعلا خبر نہ کہ چغبان اتعان راشی نہ تو مستقبل لپارے حکم جاری جو من یفعل منکم سوچ داکارو کی دتا سنا فقد ضل سواء السبیل ندرو ککڑی دا برابر لار یسقفوکم دغا خلق تاسو ورسره دوستی کوي یسقفوکم کدی تاسو یعنی وسدر باندې ورسی یکونو لکم اعداء دیب وستاسو دشمنان ویبسطو الیکم ایدیهم ادی براود کتا سلاسون دا حدا کول لپارا والسنتهم جبی بسوی دا بدای لپارا وودو ادی داغوالی لو تکفرونا چه تاسو بیا کافران شئی اگر تاسو دا کفر پہ انتظار دی چه واپس مو دا ایمان میں کفر تبوزی تاسو ورسر دوستائی کوئی اس پاتش ودا چستا ورسر تعلق دے ستا ورسر اللہ تعالیٰ وی تعلق رشتے قرابتنا دا دین پا حوالہ بانے دا قیمت پر دا چاپکا نرازی لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم ارگز بفائدہ نرکی تاستا ارحامکم رشتے استاسو ولا اولادکم نا اولاد تاسو پر وقت قیامت یفصل بینکم اللہ تعالیٰ بجدا والدہ والاستاسو میں اس کی نو ہر انڈیویجول با جج کی گی انڈیویجولی ہر انڈیویجول با جج کی گی یعنی ہر فرد اغبا حساب کی گی انفرادی طور واللہ بما تعملون بصیر واللہ بما تعملون اللہ پاغاما جتا سے کوئی بصیرون آج کا ان کے لئے گوری وقتا صحیح اس دوے میں خبر اللہ تعالیٰ اولان دے کہ تاسو کو دیر ٹریڈیشنل خلق ہے عرب قبائلی خلق چیزا سنگے دا دیر روایتی خلق ہوئی زمونگا ٹریڈیشن دے دا نثار احمد ہوئی دا لنگوٹا نثار احمد سوئی لنگوٹا ہوئی زمون سرے
رواج ټریډ الله تعالی وی رواج کو دې ته وی چې پلار نیکه طرف نه رواني او تاسو مشر پلار چې واخو ابراهيم عليه السلام نو هغه رواج نه فالو کې هغه رواج ولې دا رسم په څول رواني ا دې ابراهيم رسم سو قد كانت لكم يقينا تاز پارا اسوة حسنة یو بہترین نمونہ او بہترین رول ماڈل پہ ابراہیم کے او آچا کی چیمان راوڑے و دسرا از قالو لقومیم او دیسو سکردار دیسو رواجو دیسو روٹینو اذ قالوا لقومهم كرچدوی قوم پلتا انا براء منكم ومن لا تعلق استاذنا ومما تعبدون من دون الله ادعاء بطاننا چتاسوی بندگی کوئی بغیر دا اللہ نا کفرنا بینکم انکار کا استاذنا تاسو زمون د دین مخالفی نمون تاسو رشتونا انکار کفرنا بینکم مانا کفر مانا دا انکار کفرنا بکم انکار کرتا سنا وبدا بیننا شروع شویدت منستاف میس کے العداوت و دشمنی والبغضاء او کنابتا فرعب حتی یؤمنو حتی تومنو مگر انچتاسو ایمان رالے پا اللہ بانے آوازے نوز اللہ تعالیٰ وجد ابراہیم اداغر قوم خدا روائے دائر اصمو تو داوام لري چې ابراهيم آف سپرنګم داغه اولاد یم ځان تکلیفیست نو وایي نو بیا د ابراهيم دا رواج او طریقو نه فالو کوي خو یو ریزرویشن پکيو چې نجی ابراهيم قوم پلار د فار دعا وکړه پلار او کافر په خدای دې وبخي نو الله هغه استثناء ذکر کوي چلا قول ابراہیم لابیہ ہاں مگر خبر دے ابراہیم پلار پر فلا استغفرن لکا چزو بخن غوارم تاد پار اللہ تعالی نا وما املک لکا از احتیاط لرم تاد پارا من اللہ دا اللہ مقابلہ کے من شے اندیس شے ہاں دا یو استثناء وشتا چھ ابراہیم علیہ السلام پل پلار تو ویلو نور اغد قومنا د لا تعلق اعلان کړو د الله لپاره تاسو د خلقونه د لا تعلق اعلان کوي د الله لپاره هر چې د ابراهيم لا سره معامله ده سوره توبه لسمه یو لسمه پاره آیت نمبر 111 او یو سل سوالس ما کان للنبی جائز ندی پیغمبر دا پارا کسان دا پارا چی ایمان راوڑے دے ان یستغفرو چی بخشن غاڑی للمشرکین مشرکان دا پارا ولو کانو لی قربا اگر کدے رشتہ دار وے من بعد ما تبین لهم پس دے چی دا واضح شدویتا انو مصحاب الجحیم چی دار جہنم ملگری دی نو صلی اللہ تعالی وای چې کله دا واضح شو چې دا جهنميان دي بیا خو بخښنه ولا نشي غوسته چې څو پورې کافر ژوند دی ایمان ولا غوسته شي په قید د ایمان ولا بخښنه هم غوسته شي چې خدای دا کافر دل ایمان ورکړي الله رب ال بخښنې اسباب پیدا کړي د بخښنې اسباب یې سری ایمان راړل د بخښنې اسباب د دې وجنه په ژوندۍ کافر باندې لعنت ویل حرام دي دلته مسله ولیکه شیخ الله خان چې کافر څو پورې ژوند دی په صرف نظر دی چې څومره ظالم دی څومره بد کردار دی خو لعنت ویل په حرام ناروا دي ځکه د لعنت معنا ده چې او الله دې د خپل رحمت نه لري وساتي د لعنت معنا څه جوړای فلاني باندې لعنت دي معنا ده د لعنت معنا سره چې خدای دې د رحمت نه لري وساتي فرع ور دې د رحمت نه همیشه د پاره لري وساتي ال ټول لري رحمت ایمان دی ټول لري رحمت سره ایمان دے نتبا الفاظ دیگر دا وای چې خدای دې تر مرګ پورې د ایمان نه محروم ساتي اوس دا دعا کول چې دا پاره جایز ده که حرام ده دا دی وجه لعنت ویل په ژوندۍ کافر باندې ها چې په کفر باندې مرشي بیا وایا چې خدای د فرعون باندې لوی لعنت ورې خدای دې خو باسي خدای ابو جهل باندې لوی لعنت واچي دغه اوس په رحمت د میدان اوته خبر دین کړه نو الله تعالی وایي چې ها دا پیغمبر د پاره جایز دي خو ابراهیم کو کوله علیه الصلاۃ والسلام اوس دا ابراهیم ذات خدای ته څومره محبوب دی چې کوم ځای پاغه اعتراض یا تحفظ واردی کی الله تعالی جواب ورکړي
وما كان استغفار ابراهيم انو بخن وصل د ابراهيم د پلار په لپاره الا عن موعده مگر د وجد یو وعده وعدها ایاو چې دا وعده کړو د پلار سره سورہ مریم کې نن ذکر شو خو فلما تبين له چې کله واضح شو ابراهيم تانو عدو لله چې زما د پلار مسلم دشمن د الله جبريل راغی ورته وی د مرګ په کفر راځي دی به مړی په څه پکو نو چې کله واضح شو ورته چې دا اوس ټایم شو دا یو سیټ شوی دی دا سیل شوی اوس ټایم شوی کافر دی عمر تبرأ منه ابراهيم تلا تعلق شو دینه باندې بیا بخنه دواره د غوستړي الله تعالی ابراهيم له ټایټل ورکه ان ابراهيم لاواه حليم ابراهيم ډېر بردبار سره او خدای سره ډېر قوي تعلق سره الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا وسنه وضعنا الليل وانا النهار فالله خير محافظا وهو ارحم الراحمين يا الله